صحبت لوی شي دی ځکه صحابه نه دي صحابه ته صحابي ځکه وي صحابي د صحبت نه دي د نبی اسلام په صحبت کې پاتې شوي دي کنه په دې صحابو کې لوی مفتیان لوی علما معاذ بن جبل رضی الله عنه په ورځ د قیامت په علماو جنډه د سره لوی مفتی دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه دا لوی مفتی دی عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا لوی مفتی دی نو دا لوی مفتیان دي خو دې ته چا مفتی لقب نه دی ورکړي صحابي ورته وي ځکه د صحابیت د درجه د لوی ده صحابي د صحبت نه ودی د نبی اسلام په صحبت کې تربیت حاصل کړي د دې وجنه عبد الله ابن مبارک رحمه الله نه تاسو شو چې امیر معاویه رضی الله عنه افضل له او عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه دا عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه صحابي نه دی دا تابعی دی او امیر معاویه رضی الله عنه دا صحابي دی عبد الله ابن مبارک رحمه الله تو فرمایل وی د دې په منځ کې خود سره مناسبت نشته دی خو بیا عبد الله عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه او امیر معاویه رضی الله عنه دې په منځ کې دومره لوی فرق دی چې امیر معاویه رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره jihad د لپاره کم اس بولې دي په هغه اس چې کوم دوړه لګېدلې ده نو په زرګونو عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه هغه دوړې ته نشي رسېدلی دومره مقام دی د صحابي دومره لوی مقام دی د صحابي نو د صحابي د صحبت نه دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه صحبت حاصل کړي دي ال د تربیت نو وس د اولیاء چې دي نو دی د فیض د نبی علیه السلام نه حاصلي خو څوک دی بالواسطه او څوک دی بلا واسطه صحابه دی بلا واسطه منس کې نه د نبی اسلام صحبت کې نازو او تربیت زده کړي دي او فیض حاصل کړي دي او اولیاء الله چې دي نو دی په واسطو باندې د نبی علیه السلام هغه فیض دی طرف ته منتقل کیږي